د ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب باره کې کړی هغه د رنګ خبره کوي چې په موبایل باندې رابطه شوې نو په موبایل چې رابطه شوې هغه به تاسو ته پتی هغه ته پتی هغه ته پکار دی چې د خپلو خبرو صفایي وکړي. دویم نمبر خپل نه کوي په یو خاص کس باندې یو کارکون باندې عہدهدار باندې د دې خبرو صفایي وکړي او که نه الزام او دروغې پې لګولي بیا ته به یې کار دی ځکه چې دا کس چې دی زمونږ د اسلافو زمونږ د مشرانو زمونږ د اکابرینو زمونږ د استادانو باره کې د نازیبا الفاظ مخکې موجود او اوس هم موجود دي او دا نور سیفي حضرات ته نه خفه کېږي زمونږ کار صرف او صرف د ده سره دی. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. صاحب څنګه هیله جی خیریت دی؟ صاحب د ایاز باچا صاحب چې کومه خبره کړې ده چې زمونږ یو ملګري امینی صاحب ته کال کړی دی او تاسو ورته بیا ویلي دي چې او بالکل ما ته مخکې د دې علم نه خو واقعي خبره داره چې په بریلیانو کې شیعاګان ډېر زیات دي نو دې باره کې چې دا دې ځانه لګیا دی که څه خبرې شته؟ وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. څنګه الله سي بچي خیریت ته طبیعت ښه دی؟ دا ماته بچي پرون راسه تقریبا 15-16 لکانو برالېږلي دا کلیپ نو بس ما خو چالم جواب نه ورکړی خو بهرحال استاد تپوس وکړو نو داسې دا که نه بچي چې دا دی چې د واړه شیخانو څوک یادوي که نه نو زه خو پېژنم هم نه او نه مې یاد دي چې دا خبره ما چاته کړې ده او زه به کومه ولې ما ته خپله یقین دی چې ځان ته بریلی وایي هغه د شیعه د نوم نه نفرت دی سوال نه پیدا کېږي او چې نه شیعهګانو باره کې دغه کوي نه هغه بیا بریلی نه دی هغه څه بیا څه بل څه شی دی نو باچا صاحب بالکل دا خبره بلا تحقیقه کړې ده او دروغ یې ویلي دي او ما باندې بالکل یو قسم له افترا کړې ده او باقي دا ده چې دغه شوه مفتی صاحب پسې چې کومه خبره کړې ده مفتی نظام الدین سرکاني صاحب پسې یاره ته یقین وکړه چې دغه هم زیاتې کړې دی ځکه چې مفتی صاحب سره زموږ اختلاف به وي په خپلو بعضو خبرو باندې خو لکه د شیعتوب نسبت هغه ته کول چې دی نو دا ډېر غټ ظلم دی حقیقت دی چې دا ډېر غټ ظلم دی دغه خو په دویمه چې په رګ او په ویښته کې هم دا تصور کې هم دا شی نشته دغه ځکه چې الله حضرت و تعلیماتو باندې خامخا یو سړی د هغې مبلغ یې نو چېرته داسې کولی شي خو بس دې له د الله پاک دغه ورکړي ځکه چې انصاف ورکړي ځکه چې ډېر مونږ کوشش کوو